دې ستا بنده په ما باندې پلانې کار کوو خفه کېږو به نه لکه نن سبا زموږ استاد چې دا ځوانان وګورئ اکثره دا استمنا بالیده ډېره کوي د خپل لاس نه خوند اخلي د خپل لاس نه پیدا اخلي دا یو حرام کار دی دې په وجه باندې رب العالمین عذابونه راځي دا نن سبا چې موږ ته کوم عذابونه متوجه دي ګور د دې نه متوجه دي استمنا بالید د خپل لاس نه چې کوم د خواهش پوره کول دا شی نن سبا په دې امت کې بالکل هغه عام شوی دی ګوره رب العالمین ته هغه متوجه شي مؤمنان رب العالمین ته هغه توبه وباسي دا به در باندې ګواهي ورکوي د الله په وړاندې باندې چې یا رب زلزله خو تا راوسته دا خلک دې پکې مړه کړل خو دې انسان به دا ګناه کوله او دا به کوله او دا به کوله موږ او تاسو دا پکار ده چې رب العالمین ته په دې کې هغه متوجه شو دې د وجه نه کعب بن مالک رضی الله عنه هغه فرمایل انما زلزلت الارض اذا عمل فيها بالمعاصي وای دا ځمکه چې کلم الله رب العالمین جړقي او زلزله پیراولي دا الله چې کله په دې ځمکه کې ګناهونه وکړي شي او بیا ښکاره کړي شي الله په دغه ځمکه باندې هغه زلزله راولي بای چې موږ او تاسو د خپل ګناهونو ته هغه متوجه شو رب العالمین ته هغه وجاړو د دې وجه نه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بارک راغلی دي وی وكتبت عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى الامصار اما بعد فان هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په خپل زمانہ کې د خارونو دی والیانو ته د خارونو دی خلکو ته هغه خطونه ولیکل او په دې خط کې ته دا خبر هغه ولیکل چې اے خلکو دا کومه زلزلہ چې په موږ او تاسو باندې هغه وشوه او موږ او تاسو باندې دا کومه زلزلہ راغله دا جرق چې په موږ باندې راغی نو د ګناهونو د وجه نه ګور هغه راغی رب العالمین ته تاسو په دې کې هغه متوجه شئ په دې کې رب العالمین د خپل بندگانو لپاره توبې طلب کړي د توبه رب العالمین ته غوباسي نو ټول خلک رب العالمین ته هغه متوجه شو او توبې رب العالمین ته غويستا او دوی مې ته دا خبره وکړه وقد كتبت الى الامصار ان يخرجوا في يوم كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا ورته فرمایل چې کله په تاسو باندې په کوم ورځ باندې زلزلہ هغه راشي او دا رنګ زمکه په چرته باندې لاس پوری کی نو په دې وخت کې تاسو رب العالمین ته ډایرک هغه توبه وباسي استغفار هغه وایي څوکې استغفار هغه وایي یا په کومه میش کې چې په تاسو باندې زلزلہ هغه راغله نو په دې وخت کې ډایرک رب العالمین ته هغه تاسو هغه متوجه شي فمن كان عنده شيء فليتصدقوا به فإن الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دي آیات کلمات ته اشاره وکړه و د کوم انسان سره چې کوم څه پلاس کې موجودي نو په دغه وخت کې د راوخلو د رب العالمین په نوم باندې صدقه کی نو زلزلہ چې کله غراغله او پلاس کې سره کوم شی موجودو هغه به رب العالمین په نوم باندې ډایرک هغه صدقه کی او وی فرمایل قد افلح من تزكى یقینا کامیاب دی هغه انسان چې د خپل نفس د رب العالمین په وړاندې باندې هغه پاکو الله ته توبه وستله وذكر اسم ربه فصلى او منذ وکي او د خپل رب نومي هغه یاد کو نو دا انسان هغه کامیاب شو دی آیات کې الله رب العالمین د زلزلې د پکور اسباب ذکر کړی دي یو ذکر دی منځ دی او صدقه ده دا به وکي نو ته به رب العالمین عذاب پر وخت کې کم دی هغه د پشي راځي مؤمنان چې موږ تاسو د خپل ګناهونو ته هغه متوجي شو او به یو فرمایل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله به اي خلکو کله چې ګور په یوځای باندې زلزلہ هغه راغله نو تاسو داسې کلمات وایي لکه څنګه چې آدم علیه السلام ویلو وقولوا كما قال آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب اسمنګا من ظلم کړه په خپل ځانونو باندې کته په من باندې رحمونه کې او ته موږ له بخنهونه کې نو موږ بشو د تاوانیانو نه دا کلمه ګور بار بار تاسو وایي به الله باندې عذاب بچي دویم نمبر کې یو فرمایل وقولوا كما قال نوح عليه الصلاة والسلام او په دې وخت کې به داسې کلمه هغه استعماله کومه کلمه چې نوح عليه الصلاه والسلام استعمال کړی و والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين یا الله کتماله بخنهونه کې او ته په باندې رحمونه کې نو زبر تاوانیان نشم د دې کلمات دا کلمات به او په دریم نمبر کې داسې کلمه به د وخت کې استعماله کومه کلمه چې یونس عليه السلام هغه استعمال کړی و چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله تعالی را پاکی دا زه په خپل ځان باندې ظلم کوم کړم ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی نو دې سره به تاسو نه الله رب العالمین د عذاب چې کوم دی هغه د پکی مؤمنانو اخري خبره هغه کومه چې دا ټیم پوره کېدو ولا دی اوسمږه استاد صاحبونو باندې مصیبت مراغله دغه کوم خبره کوم خو دې نه مخکې لښانه متوجه شي یو خبره تاغه ده د دې زلزلې دراتلو شرعي اسباب کوم یو دي چې داغه د وجه الله رب العالمین په خلکو باندې په ملک باندې زلزلہ راولي د دې ډیر شی اسباب دي خو زه به یو څو مختصر ذکر کوم او داغه مثالونه د ټولو نه اولنې سبب د زلزلې دراتلو په یو کلی او په یو علاقه باندې هغه ګناهونه دي ګناهونه چې کله په یو ځای کې ښکارا ګناهونه غو شروع شي فساد شروع شي فحشي بی حیايي خوریدل هغه شروع شي په یو علاقه کې خورشي نو الله رب العالمین ډایرک په دغه خلکو باندې هغه زلزلہ راولي یو دویم نمبر کې د زلزلې دراتلو سبب هغه دی چې کله په یو ځای کې ظلم شروع شي د ظلم به مختلف اقسام دي ظلم شروع شي رشوت ورکول
رشوت اغستل، خیانت کول، قتل کول، زنا کول، شراب څکل، سود خوړل وغیرہ دا اسباب چې په کوم کلی او کوم علاقه کې عام شو نو په دې خلکو باندې الله رب العالمین به تاسو هغه زلزلہ راولي. د زلزلہ پر راولي چې د سې جړقې چې وتخي چې ما طاقت تاسو متوجه شي. نن کومه او تاسو ګورو د بی حیايي هیڅ حد هغه معلوم نه دی، نه په نارینه‌و کې نه په زنانه‌و کې. ټیک شو دا خو په پوره طریقې سره خورا شوی دا. دویم نمبر کې د ظلم بالکل هیڅ انتها هغه نشته دی. بے ګناه مسلمانان هغه قتلېږي، څوک په څباک هغه نه کوي. د دې سره سره د رشوت ورکولو او د غستلو دا خو بیخي دا مسله عامه ده، په دې کې خو هیڅ خبره هغه نشته دی. د دې سره سره خیانت کول هم عام شوی دی. د دې سره سره قتل او زنا خو بالکل عام شوی دی، هیڅ څوک په دې باندې باک نه کوي. هر سړی صرف خپل خواهش پوره کوي د حیوان په شانتي. او د دې سره سره شراب څکل دام عام شوی دی. او د دې سره سره سود خو داسې عام دی کنه چې ښځه په سود کې واقع ده او سړی په سود کې واقع ده، هیڅ څوک د دې نه خلاص نه دی. لکه موږ په دې باندې موضوع شروع کړې ده که ژوند بقا وکړه هغه به سر ته رسو هغه سر ته نه رسېدلی، خو منځ کې دا عذابونه راغلل چې په دې باندې سړی خبرو کې خبري. لهذا مؤمنانو دا ګناهونه چې کله عام شي الله پر خلکو باندې زلزلہ راولي. دریم نمبر کې کله چې د کلی او د علاقې خلک د رب العالمین د شرعي حدودونه هغه انکار وکړي او د هغې د قایمولو نه هغه انکار وکړي او هغه نه عملي کوي، الله په دغه خلکو باندې عذاب راولي. او په پنځم نمبر کې چې کله د کلی او د علاقې خلک عمل بالمعروف او نهي عن المنکر په صحیح طریقې سره هغه پرېږدي، په دې خلکو باندې الله رب العالمین به تپوس هغه عذاب راولي. او په شپږم نمبر کې چې کله خلک فرضي مونځ پرېږدي، زکات ورکول پرېږدي، فرضي روژې نیول هغه پرېږدي، او د دې سره سره نور داسې ګناهونه چې د به پرې وس کار نه کوي، دا کارونه چې څوک هغه وکړي نو په دې باندې به تپوس الله عز وجل په دې خلکو باندې عذابونه راولي. ورونو خفه کېږو به نه، ډېر مالداره خلک زموږ او ستاسو په دې کلیو په دې علاقو کې شته دی چې د سره هغه زکات نه ورکوي، د دې وجې موږ او تاسو باندې عذاب راځي. داسې خلک شته چې بې ځایه قدونه کوي، پکار ده د وقت د حکومت نه راغوښتنه چې دې مخ هغه ونیول شي او دا شی هغه بند شي، ځکه د دې وجې نه عام عذابونه هغه راځي. نو مؤمنانو دا کوم عذابونه چې موږ او تاسو ته متوجه شوي دي، د مانځه پابند کوونکي نشته دی، د زکات ورکوونکي نشته دی، فرضي روژې خلک ماتوي، شراب خلک څکي، زنا خلک کوي، د شرعي حدودو نه خلک هغه انکار کوي، نو دا ټولې مسلې په من کې شته دی. نو چې په من کې شته دی نو د الله عذاب به راځي، او د الله عذاب چې دی دا ډېر سخت دی. نو پکار ده چې موږ او تاسو رب العالمین ته د عذاب د راتلو نه مخکې هغه توبه وباسو، الله عز وجل دې زموږ او ستاسو هغه ګناهونه معاف کړي مؤمنانو، ځکه دا زلزله د ګناه په وجه باندې راځي، دا شر نه راځي. په آخر کې د خطبې د کولو نه مخکې چې بیا وروسته زه خطبه وایم او تاسو ته خبره کوم، هغه ده تاسو ټولو ته پته ده چې ګویا کې په افغانستان کې زلزله شوې په مختلفو ولایتونو، ننګرهار کې او کونړ کې، خصوصا په کونړ ولایت کې چې کومه زلزله شوې ده نو د هغې د وجې نه مسلمانانو ته ډېر شی مکجوب لاغه اوښتې ده. 2000 تقریبا 2.5 کسان پکې هغه شهیدان شوي دي او د 3000 نه زیات خلک چې دا زخمین دي. او سهار یو ځل به اووه کرتې په کونړ ولایت کې او په ننګرهار ولایت درې نور ولسوالۍ کې اووه ځلې زلزله راغلې ده، څو اووه کرتې زلزله راغلې ده چې هغې بیا کورونه هغه نړولي دي او بیا پکې خلک هغه وفات شوي دي. دا عذاب ګوره په موږ او تاسو باندې را روان دی، چېرته ګوره غافله نه شئ، نږدې دی. زموږ او ستاسو منځ کې یو بارډر دی، نږدې راوړي، دا کورونه به بیا په سترګو نه، دا بلډینګونه بیا په سترګو باندې نه ګوره، متوجه شي رب العالمین ته. نو هغه ورونو باندې چې زموږ او ستاسو کوم امتحان راغلی دی، په اوله ورځ باندې دا کلیپ موږ کړی دی. موږ د حکیمي وخت نه غوښتنه کړله په پاکستان کې، دغه رنګه په نورو ملکونو کې، او نن هم دا کوو، دا وایو چې په دغه خلکو باندې دا کم امتحان راغلی دا په رب العالمین د طرف نه راغلی دی. ټیک دا چې سبب کې ګناهګار مو، خو په دې کې ډېر بې ګناه ماشومان هم شته، سپین ږیري هم شته، زنانه هم پکې شته دی چې هغه په دې کې بې ګناه هغه مړه دي. نو اوس چې په هغوی باندې دا امتحان راغلی دی، د هغې سره به څه کول پکار دي؟ د هغې سره به مالي مرسته کول هغه پکار دي چې باید موږ او تاسو خپلې پیسې راواخلو. اوس دا موقع ده او یو څه د رب العالمین سره هلته جمع کړو. والله العظیم د رسول الله په منبر باندې ولاړ یم چې خلک یې بې کفنه ښخ کړي دي، خلک یې بې غسلو ښخ کړي دي، او چې لا اوس هم هغه نه دي راایستلي. اقص موږ او ستاسو ورونه دي. کونړ چې دی دا د موحدینو مرکز دی او عذابونه الله رب العالمین په دغه شان د خلکو باندې راولي، کم کمې زیاتېت شوي ځان ته هغه متوجه کوي. نو مؤمنانو موږ او تاسو ته دا پکار ده اوس د مالونو د ورکولو وخت دی چې موږ او تاسو په هغې سره په پوره طریقې سره هغه کومک وکړو چې د چا څومره وس هغه کېږي. دلته الحمدلله امانتداره خلک شته دی، بلکې د جامعه امام بخاري پېښور کې څمکنونه چې کوم دی موږ ته خبر را رسېدلی دی او په هغې کې چې څونه کسان وفات شوي دي په هغې کې د هغې نومونه هم شته دی موږ سره الحمدلله، چې د دونه کسان مثال په طور سره وفات شوي دي او دومره زخمین دي. نو په هغه لیست کې زموږ او تاسو د علاقې خلکو ته یو خاص پیغام ورکړی دی، هغه دا دی چې د دې علاقې خلکو نه دا غوښتنه ده چې باید تاسې په پوره طریقې سره هغه خپلې پیسې راغونډې کړي او د کونړ د مسلمانانو سره هغه دا پیسې هغه ول ورکړي او د هغوی یو څه نه څه حاجتونه په هغې باندې هغه پوره شي. نو تاسو ټول نه دا غوښتنه ده، هم د نارینهو نه، هم د زنانو نه، هم د انصارو نه، هم د مهاجرینو نه، موږ او تاسو یو ورونه یو خلک یي چې څومره هم د وسه کېږي انشاءالله 2 کسان به هغه پاڅېږي او په دې سب باندې به وګرځي. زه به خطبه وایم
او خپ پوره طریقې سره چې کوم د قرباني ورکړي ورستاسو په یو لک کالدارو باندې هیڅ نه کوي او هغه ته